السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. امید لرم چې ټول ملګري به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په غاړه وي. ملګرو، لکه څرنګه قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب په هسپتالونو باندې دوره وکړه او یو داسې مجاهد چې کله قائد جمعیت هغه سره ملاو شي او حالان کې زخمی په خپله باندې خو تسلی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ته ورکړې ده. تاسو دغه ویډیو وګورئ. وړاندې چې زه یې خپل کړم زما قاید چې ژوندی زه به ولې خفه کېږم. زه فخر پاکستان یم. تاسو زموږ فخر پاکستان یې والله په بیله په څومره کله ماته نه ښکاري دا زه به ژوند یم په ژوندي کې مولانا سره زه میلاو کړم او دا حالات به زموږ مخې له راځي موږ به شاته کېږو نو موږ به وایي ځان درته لوګېږم خو باڼه درته لوګېږم دا زه تنها به بس یم خو جهان درته لوګېږم. مولانا صاحب محترمه ته چې زموږ ژوندی موږ فخر پاکستان ته ګڼو فخر خیبر پښتونخوا نو زه ډېر مشکور یم ستاسو زموږ خپله تاسو راغلی هیڅ خبره نه ده دا زموږ سلسله روانه ده او په دې موږ د یو انسان چې میدان ته وځي نو هغه باندې به د ګوړې دغه ګزار نه لګي د مټایانو په هغه به ضرور ګولۍ لګي. زه فخر کوم زما په سینه ګولۍ لګېدلې ده ما چې کله ماله شهادت راولي زه به محمد صلی الله علیه وسلم دوام زه د قاید صاحب کارکون یم زما په سینه باندې ګولۍ لګېدلې شاید څوک شا به ګولۍ لګېدلې او به د قاید صاحب ملګری نه وي. یو مې کمیس و په وینو سور شو ما په کله شهید شو او وراره ته مې وویله ما دا به زما نه وایي دا به خو نبي صلی الله علیه وسلم ته زه ورښکاره کوم چې دا کمیس یې ماله په وینو سور او یارو ماله په وینو سور کوم موږ په تا فخر کوو او الله تعالی ډېر عمر درکړي انشاءالله الله به بدله کړي او زه ډېر خوشحاله یم زما څخه قاید صاحب میلاو کړي زه په ژوند باندې او موږ ته به دعاګانې کوي او موږ ډېر فخر کوو. ګوره برکت یو ځل بیا خپلومه خفه کېږې به نه الله دې عزت دې ګمله کې مولانا صاحب تصویر ښځه ته ورکړه زما زخمونه روغ شي زه رالې زما ټول زخمونه روغ یا الله یقینا داسې خلک چې په جمعیت کې موجود وي نو د جمعیت علما او طلبه چې کوم دي د هغوی حوصلې او د هغوی زړونه به همدغه شانتې ډډه وي. یقینا چې زه د دې کس نه ډېر زیات مطمئن شوم او زما یو زړه ته داسې یو تسلي میلاو شوه داسې تسلي چې الله دې وکړي چې زمون دا دعاګانې هم کړي او بیا به هم کوو چې الله دې مونږ ته په دین اسلام باندې په حق ویلو باندې او په دې قربانیو باندې مونږ له هم الله رب العزت د شهادت مرګ راکړي. دغه کس هم به ډېرې دعاګانې کړي وي خو حالان کې د دې په د زخمی کېدلو کې قسمت و نو دغه قرباني دا د جمعیت علما اسلام هیڅ کله نه ورکېږي. لکه څرنګه د پاکستان په آزادۍ کېدلو کې علماو قرباني ورکړې هلته د هغوی سرونه د هغوی پښې او دا هم هغه واقعه وه چې کله پاکستان آزاد کېدلو نو د علماو سرونه د علماو پښې د علماو ګوتې نوره تنه د به د خپل تن نه جدا و نیم به هلته پرته و نیم به دې خوا څه په ونو بوټو کې د هغوی سرونه را ځوړند و. نو انشاءالله العزیز دغه کس نه زه ډېر زیات مطمئن شوم او زما ډېره تسلي وشوه حالان کې مونږ ډېر بې انتها خفه وو خو د دې کس دغه جذبه مو وکتله نو ډېر زیات زه هم مطمئن شوم او دغه سلسلې جاری دي. مونږ باندې به هر څوک دغه د
قتل کېدو، د شهادت پر رسېدو، د زخمی کېدلو، هر څنګه جدوجهد به خلک کوي او دغه سوچ به کوي چې دوی د جمعیت علما اسلام نه واوړي. خو انشاءالله دغه جمعیت علما چې وي یو قید جمعیت وي، پرچم نبوي وي او کارکنان وي، نو د جمعیت علما اسلام ماتېدل دومره اسان کار نه دی. که د خور کاڼي اسان وای نو ګیدړانو به څه کولی؟ خوړلی به. نو دا هیڅ کله نه کېږي چې جمعیت علما اسلام ځان ته پاتې شي. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاته العالیه به ځان ته پاتې شي او پرچم نبوي به ختم شي. نه، دا هیڅ کله نه کېږي او نه به انشاءالله راځي. جمعیت علما اسلام زنده باد. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب زنده باد. الکارکنان جمعیت علما اسلام زنده باد. پاکستان زنده باد. پرچم نبوي سربلند، سربکف سربلند، دیوبند دیوبند. او آخر کې بیا یو ځل څومره جمعیت علما اسلام دي نو هغوی ته دغه اپیل چې دغه حوصلې مه بېلئ، دغه حوصلې بلندې کوي او انشاءالله مونږ به دښمنانو ته دغه ښایو چې دا یو مستحکم پارټي ده، دا تر اوسه پورې چا نه ده ماته کړې، په دې باندې ولاړ یو ولاړ به وو انشاءالله. نو دغه حوصلې مونږ نه ماتېږي، حوصلې بلندې کوي او انشاءالله العزیز قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ته چې هغه څومره قربانۍ هغوی ورکړي، مونږ به هم هغې ته دغه ښیو چې مونږ هم دغه قربانیانو ته ولاړ یو او ولاړ به وو.